که تاسو سوچ وکړئ نو موږ الله تعالی ته ریکویسټ نو کړی چې موږ انسانان پیدا کړو بیا هم د مسلمان په کور کې پیدا کړو. نه خو دغه ځناورو ریکویسټ کړو چې موږ ځناور پیدا کړو، بیا هم الله تعالی دومره عظیم ذات په موږ باندې دومره عظیم رحم وکړو چې موږ مسلمان او بیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړو. قدرمنو مخامخ چې څوک تاسو ته ښکاري الله تعالی قبول کړه. ګوره که نه چاته سپک کتل نه پکار، هغه باندې الله تعالی رحم کوي، هغې هېڅ پته نه لګي. که موږ یو انسان ته سپک حقیر ګورو نو موږ له دا سوچ پکار دی ولې که د دغې کس یو ادا یو نیک کار الله تعالی ته خوښ شو نو موږ نه به په زرګو درجې بهتر وي. که تاسو وګورئ د خواجه سراو ژوند ډېر د تکلیفونو سره هم مخ وي، خو بیا ډېر داسې خواجه سرا وي چې هغه الله تعالی په دین کې په تبلیغ کې قبول کړي او یو ښکلی انسان ته جوړ شي. تاسو وګورئ شاه ولی الله یو خواجه سرا دی، څومره ښکلی ژوند کوي. داسې ګلچاحت اوس تللی و تبلیغ کې تللی و، ریوڼ ته هم تللی و. په دې خوشحالېږو یاره چې دغه خلک د دغې تیارو د ژوند نه روزي او دغه رڼاګانو طرف ته راشي او خپل رب وپېژني او شکل مخ الله تعالی څومره ښکلی. ما چې دوی شکل تو کتر زه ډېر زیات متاثره هم شوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو ښه یې؟ مهرباني چې خیر ټیک ټاک. دا راته ووایه شکیل چې څومره وخت د دې نه مخکې چې کوم دی ته په دغه په ژوند کې هغې کې دې څومره ټیم تاسو یو خبر وکړه سر چې زما ډانس یو شو کو او په شکر الحمدلله ټیم بال بچیدار یم، الله 15 بچي راکړي دي، خپل کور مې دی الحمدلله او خپله مدرسه چلوم. الله رب العزت ډېر غټ فضل کړی دی، کرم یې کړی دی. صرف زه دې خلکو دپاره دا یو میسج ورکوم که نه جي چې انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر چا ته د خپل ځان په نظر ګوره چې څنګه ته خپل ځان ګران دی د بل په نظر. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یهودي لاش روان دی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي. صحابه کرام ورته وایي د الله رسول مبارکه وایي دا خو یهودي دی، دا هم زما امتي دی. نن سبا سپی نه د سپیم داسې مرګ باندې څوک نه وژني چې په کوم مرګ باندې نن خلک انسانان وژني. نن سبا انسانانو مړي دا په هول سیل باندې کوولي. دا خواجه سرا چې کوم دی دا موږ معاشره کې ورته وایو چې خواجه سرا دی یا اجړا دی یا ډم دی، ولې دا د چا بچی نه دی. مور چې دی له پی ورکول ولې دې ورځې لپاره دې ورځې له ورکول چې زما په کور کې اجړا پیدا شي، زما په کور کې دا نرخزې پیدا شو. نه نه نه، دا معاشره دی له نوم ورکوي، په معاشره نوم ورکوي، معاشره پروګرامونو له بوځي، معاشره هغه مخکې بې عزته کې په ګنو کې په پټو کې مړ کي او مور او پلار لیبر ولیکي. نه، خپل بچی چې جاړي نو د انسان خپل بچی سره په زړه دړي او چې د بل بچی جاړي نو د انسان په سر دړي. دم د چا اولاد دی داسې وجل نه دی پکار. مرګ یو انسان مړ کول ټول انسانیت وجل دی. د یو انسان مرګ د ټول انسانیت مرګ دی او د یو انسان ښېګړې ته راغلو شاه ولی الله څوک نه پرېږدي، په دې پټکي کې نه پرېږدي. ښه ګلچاحت چې ورته خلک وایي ماویه وایي، ماویه څوک نه پرېږدي. نو چېرته خلک چېرته لاړ شي؟ بیا به یو کندو که نه وي هلته یې پکې غوزار کړي، خاورې پې واړوئ، په یو کنده کې غوزار کوي چې جومات کې تاسو نه پرېږدئ، په ځای کې تاسو نه پرېږدئ، نو دوی به چېرته ځي؟ تبلیغي مرکز کې هم دغه حال دی. تبلیغي مرکز کې مطلب د هغې تبلیغ والاو سره خو د هغې خو د خپل مور نه د پلار نه زیات شفقت کوي. د هغې په سینو کې خو یو شفقت دا چې کوم بار خلک ناست دي هغوی دا تماشبین ده، تماشبین لکه دوی وي چې دلته دیسه کوي که نه، نو الله رسول ته یې نه پرېږدي، هغې مې دلته دیسه کوي. زموږ مشرانو الحمدلله موږ د مشرانو د پلار د مور د خپلو د مشرانو په دعا باندې الله په تبلیغ کې لګولي. همدغه تبلیغیانو همدغه دیندارو خلکو ته محبت او په شفقت باندې موږ تبلیغ جماعت ته راغلي. بس دغه زما میسج دی دې خلکو ته او دې خلکو ته عوام الناس ته وایم چې مه کوئ زیاتې. تاسو که ظلم کوئ عوام الناس چې تاسو ظلم کوئ، تاسو دا مه وایئ چې دا به ختمیږي. یو ظلم سره به 100 نور پیدا کیږي. یو ظلم شفقت کوي، محبت کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفقت کړی دی، عزت کړی دی. یهودي ته د یهودي لاش چې جاړي نبی علیہ السلام صحابي راغلي د الله رسول ما اغلا کړی ده، تا به نه کړی، نه وایي ما کړی ده. ورته وایي ښه یو تنې به سره ولېږلی وي، 2 تنان لاړه وي پلان کې ورځې اوښ پټ کړی شوی دی. 2 ته هغې یقین ونه کړو، 2 3 4 10 کسان لاړه او راله بیا د هغه نه لاس غوڅ کړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژړا شو.
نو صحابه کرام ته د الله رسول ته حکم ورکوم موږ لاس غوسکو وی کدا لاس فاطمه کړي و دا غینه بم لاس غوسې نو څنګه چې ما د صحابي نه غوښتو نو نبی علیه الصلاه والسلام پسینه کې شفقت د امت ته پاره غم او دړو څه شو هغه جړه ځان د پاره هر سړی جړي څه شو هغه خلک ا شفقت والا څه شو مشران څه شو هغه مور او پلار ولې دا چې اولاد نه د 18 سال د 20 سال 22 سال 25 سال د یو مرګري تاسری نو مانو د خبرو 15 شعبان باندې ما غديري قبر ته کوزول داغه مخ د سپوږمۍ په شانتي زلیدو د خدای په نظر د خلکو په نظر ګناګار د خدای په نظر زمون ما یو خواجه سره پسې مانو کې چې سې شي یو خواجه سره دا د لسو اولیاء زور لري چې دا پسې مانو کې سم شي دا الله دې ورځ لنه دی پیدا کړی نن خزول له خزو حقوق ته سړول له سړو حقوق ته دی له حقوق نشته زینشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې مجنبی ته منزل راتل نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی د مجنبی ته راځي د جمعې په ورځ د مجنبی ته راځي ټول جمعې په ورځ به د موږ کې نور منځونه به د خپل ځای کې جمعې منځ د مجنبی کې کوي راځي دي مونږ اجازه ته ورکو صحابه کرام ته وی چې د دې ټولي افتی ضرورت به تاسو د دې په ځای کې پوره کوي د ټولي افتی زغی ول کورونه جوړ کړیو خسته کورونو کې به پاتې کېدل ته ول جمعه جوړ کړو خسته به ول هغه به خیر نه غوښته ایو چالت نه د هغه ضرورتونه به الله د مجنبی نه د پیغمبر اسلام په ذریعہ باندې د دې خواجه سره ضرورت الله پورا کول په هغه وخت کې مو نن مولاوی جمعات کې نه پرېګدو جمعه ته راځي دا یو خبره مو کې راغلی کنه د دې حواله سره تاسو ویل غواړئ چې را دوی اوس راته چې کوم دې بیم راته مولیان شو دا په نمبر لګي مسالې وکړي کې دي چې کومه خبره کې دي دا غلطه خبر نه کې دي علما دي وارث الانبیاء دي حق د دي دي چې دي دا حق نه کوي او دي په حق خبرې لنه روزي او چې بل سره کوي نو الله وی کنتم خیر امه دا خو نه دي چې ته مولیان تاسو د خیر یې نه الله وی کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تاسو ټول د خیر امت او د خیر په امت کې صرف دین دي مونږ ټول تاسو یې دام دي دا ټول د خیر او دي دا ټول سوي امر بالمعروف او نهي المنکر بکوي خو ته برابر کوي د بدو نه منې کول کوي په الله به ایمان ساتي بل ځای کې سوي کل هذه سبیلی ادعو الى الله لا بصیرت انا ومن اتبعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ کا بھی یہی راستہ آپ کے اتباع کرنے والے کا بھی یہی راستہ مونږ دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کار دی دې کې خو نورې خبرې نشته د دنیا کې د ټولو نه ښایسته کار هغه تبلیغ کار دی د ټولو نه عزت کار هغه تبلیغ کار دی زم د خپلو ملګرو ته راځئ روځئ والئ بسترې وګرځئ کلي په کلي خپل عزت وپېژنئ خپل قدر وپېژنئ تاسو له الله اوس یو ازمرې دی په ګیدړانو کې وخت تېري خامخا به پې خلک به په کاڼ وړي خو که دا زمرې ازمرو له روزي بیا به خپل مکان پېژني که نه بیا به خپله کاره پېژني بس دغه دي زما خبرې مخکې شکیل وایي تاسو خبرو وکړله څنګه چې ګل چاحت ته یا شاولي الله ته دغه مشکلات دي خلک بعضې تنقید کوي تاسو ته په سټارټ کې داسې ما ته سم نه جي ما ته نه شکر الحمدلله زه په منبر باندې خبره کوم ما سره ټول شفقت ساتي محبت ساتي نه زه چاله غلط میسج ورکوم نه زه دا ډېر موبایل استعمالوم نه زه دا خبرې کوم چې مشران ما ته څنګه وي اوس د تبلیغ کې مشر ته حواله شوم زما مشر پوهېږه او زه پوهېږم چې د مشر نه خلاف بیا زه کار کوم نو بیا به خامخا ما ته خبرې جوړېږي عوام به راته خبرې کوي دا ګل چات به چې کم دی دا ماویه به دا خود غریب داسې ماحول پرېښی دی داسې زندګي پرېښې ته داسې بسترې پرېښي دي داسې رایشونه پرېښي دي داسې کورونه په زوی ما کنه د دپاره د سره غوځېل د ده خو په دې تبلیغ کې مخکې دومره عزت وکړي چې د نه شته رشتو زندګي هېره شي نو هغه خو دا شاه ولی الله زمونږ ملګری دی په سوات کې کار کوي کله پېښور دی کله سوات دی کله دیر دی کله ته ملګری ده کله یو ځای کله بل ځای دغه د منډې تړلي غریب وي خو دې نه موږ دې له منډې نه وو ستاسو څه نوم دی ذاکر رحمان صاحب موږ دې له منډې نه وو چې خلک به زمونږ ښه وایي موږ دې له منډې وو چې موږ په قبر کې کېدو چې الله موږ ته ووایي دا د ده نه راضي وه مثال موږ دې له منډې وو چې زمونږ قبر ښایسته شي یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی یو حدیث یاد کا بل ورسوه دا به تا الله په دې یو حدیث په دې الله جنت الفردوس ورسوي یو قرآن پاک آیات یاد کا بل ورسوه ورته اوزه بل ورسوه دا به تا جنت ته ورسوي شکیل وای مخکې تاسو ډانس هم کړی دی ګډېدی یم هغه ژوند څنګه و دې کې څومره سکون دی که هم کتونکو ته لږ ووایه
زه تاسو دې کتونکو کې دا خبره کومه لکه زما خپل پردي هم دا ګوري که نه جي ټول دا خو داسې خبره ټول ګوري خویندې مې واده دي الحمدلله وروڼه مې واده دي زما ډانس به د ما نه سوټ اچولی دی زما ډانس یو ماشومې ډانس یې شوقي زما ډانس شوق و نور څه خبره نه وه چې یا زه ګډېدم یا چې د ډېره کې ناست وم دا شیزونه مو مانه کړي دي او نه دا خبره زما پلار الحمدلله دیندار او زما کورنۍ دینداره ده هغې د برکت الله رب العزت تبلیغ جماعت کې لګولی دی بس دا خبره اخیره کې شکیل بھائی خلک خبرې کوي د خپل د دې ژوند که داسې مختصره واقعه چې تاسو ته ډېر سکون میلو شي به زموږ کتونکو سره شیر بس زه به تاسو ته دا ووایم نن سبا خلک چې کوم دی سکون په دولت کې لټوي په عهده کې لټوي په منصب کې لټوي په جاګیر کې لټوي سکون د الله په کلام کې دی سکون د الله په دین کې دی وی د محمد په دین چې ننګونه کې خوب به د هورې په مړوندونه کې یاري د نغري په غاړه نشي چې یار پسې روانه لیزلې زولې نبي د دمشق کې بلال سره پروت دی زه اوس تللی وم عمرې نه رالم په ریچوریس باندې زه غارې سور ته ختم غارې هرت ته ختم د پیغمبر اسلام روزې ته ودرېدم ومې ژړل چې یا رب العزت موږ د دې له الله رب العزت ستا کور ته راوستو خانقابې ته رالو تاسو معنی چې سپین سپین سکافونه یې والي او دغه د خواجه سراج ورته مونږ وایي دغه ملګري سپین سپین سکافونه یې والي نو هلته لګیاري د بیت الله نه بهر صفایي کوله هلته ګورې هلته دومره الله دې له لوی مقام ورکړی خبره دا ده چې دا مې عزت غواړي محبت غواړي جي بس دا خبرې ډېره مننه شکیل بھائی ستاسو له ټایم راکولو بس الله رب العزت هم خوشحاله که تاسو ته د خدای ژوند کې برکت واچي چې تاسو هم ټیم ورکو رالئ او بل خبره اخري خبره یو میسیج زه دا ورکومه چې دا پردو بچو سره ظلمونه مه کوئ دا الله رب العزت د لوی ورځې خاطر وکړئ دا پردي بچي دي دا مه وژنئ په مینه محبت باندې ورسره خپل تعلق ساتي چې نه ساتي ورسره مه ساتي وژنئ مه یو خون دا الله نه معاف کوي دا هر یو شي معافي به وشي خو د خون معافي نشته ښایسته به له ورته وي بچیه د دې ماحول نه روزه لاړ شه تبلیغ ته لاړ شه ته دکان کې کېنوئ چې ته مزدورۍ باندې کېنوئ چې ته سکار باندې کېنوئ چې ته یو میل کې نوکر کې دا خو نه شوه چې دا پردي بچي دي بس ظلم به ورسره کړو زیاتې به ورسره کړو په دې نن سبا خو بېشماره دغه کسان لګیا دي مري خو څوک د دې په سر باندې شفقت لاس یې خوږالی نشته جي الله خوشحاله کړه ډېره مننه قدرمنو دا و شکیل بھائی یقینا د څهرې نه د شکل نه چې تاسو ګورئ خبرې خوند کوي محترمو دا خلک څنګه چې شکیل بھائی عزت غواړي کله چې عزت ته ورکړو معاشره کې ما څنګه چې انټرو کې سټارټ کې دا خبره وکړله چې نه خو ده دا ریکویسټ کړی چې زه داسې پیدا شم او نه ما الله تعالی ته دا درخواست کړی چې الله ما دغه شان ښکلی ذاکر رحمان عمرزی پیدا کړو ښکلی شکل یا شکیل بھائی ته وګورو خدا الله تعالی خصوصي کرم په موږ کړی دی بې ځایه د چا وینه تویول بې ځایه څوک کښتل یقینا د پوره انسانیت قتل دی او یو انسان بچ کول د پوره انسانیت بچ کول دی محترمو دغه خلک دا وګورئ تاسو مخامخ تاسو ته ښکاري دا پروګرام مقصد دی کې یو څو مقاصد دي زما او هغه دا دی چې شکیل امیر صاحب موږ تاسو ته ځکه وښودو چې موږ نور ملګري وګوري نور خلک یې وګوري او هغه سپک دا ور څومره ښکلې خبرې کوي دا یار دا الله قبول کړه دا اوس وایي عمرې نم زر عالم خانقابې مدینې منورې ته هم لاړل نو پکار دی چې موږ داسې خلکو له عزت ورکړو خو دا ګوریس په تړلې وي چې کوم مخکې الله تعالی دا ځان ته قبلي او ځان ته پرانیزلي کوي چاته سپک وګورئ د چا بې ځایه وینه مه تویوئ یقینا چې داسې خلکو له هم مینه پکار ده چې موږ مینه ورکړو او چې مینه ورکړو او الله تعالی یې قبول کړي یقینا دې کې بس تاسو هم هغه عیسی وي ذاکر رحمان عمرزی له اجازت ورکړئ ښه اباد او بریالي اوسئ